بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د سورة فاتحه فضیلت مبارکه مخکې یو څو احادیث مونږ بیان کړو. نن یو بل حدیث مونږ د سورة فاتحه په فضیلت مبارکه ذکر کوو. مالک ابن انس رضی الله عنه روایت کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب رضی الله عنه ته یو ورځ आवाज وکړو او هغه مونځ کو. نو چې کله هغه د مانځه نه فارغه شو رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی. رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ووی چې د جمعات د وتو نه مخکې زه تا ته یو صورت درخیم. هغه داسې صورت دی چې الله تعالی دغسې صورت په کم یو آسماني کتابونو کې نه دی نازل کړی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې انی لارجو الا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثله. چې ته د جمعات نه به نوځې تر هغې پورې چې زه تا ته یو داسې صورت وښیم چې الله تعالی په تورات، انجیل او په قرآن کریم کې دغسې صورت نه دی نازل کړی. ابی بن کعب رضی الله عنه وایي چې زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره روان وم او په دې تلو کې ما په قلار قلار خپل قدمونه اخیستل د دې د وجې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دغه صورت وښی. لیکن کله چې د وتو ټایم شو نو ما رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه خبره ور یاده کړه چې یا رسول الله تا خو ما سره وعده د یو صورت کړې وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی کیف تقرأ اذا افتتحت الصلاة، چې کله ته مونځ شروع کې نو ته څه وایې؟ نو ابی بن کعب رضی الله عنه وی فقرأت الحمد لله رب العالمین حتى آتیت على آخرها. ما سورة فاتحه شروع کړه د الحمد لله رب العالمین نه مې تر آخره پورې دا وویله. نو رسول صلی الله علیه وسلم راته وی هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا وی چې هغه دغه صورت دی چې سورة فاتحه ده چې دې ته سبع مثانی هم وایي چې دا 9 آیتونه دي او بار بار لوستلی کېږي او دغې ته قرآن العظیم هم وایي، دې ته اعظم السوره چې دی هم وایي. او دا هغه صورت دی چې الله تعالی داسې صورت نه په قرآن کې نازل کړی دی، نه چې دی په تورات کې او نه په انجیل کې، یعنی په هیڅ قسمه آسماني کتابونو کې الله تعالی داسې صورت نه دی نازل کړی. نه د دې صورت مقاصد او د دې معنا او مفهوم باندې چې انسان ځان پوهه کی نه بیا انسان ته پته لګي چې دا یو 9 آیتونه دي، لیکن دا 9 آیتونه چې دی په دې کې څومره عظیم مقصد پروت دی او د دې وجې نه الله تعالی دا صورت چې دی د خپل کتاب د پاره انتخاب کړی دی. او د دې صورت یو عظیم فضیلت هغه دا دی چې په هر مانځه کې سورة فاتحه ویل کېږي، لوستل کېږي او د دې نه بغیر چې دی هغه مونځ نه کېږي. ځکه عباده بن صامت رضی الله عنه هغه د رسول صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دا خصوصیت صرف سورة فاتحه ته الله تعالی ورکړی دی چې سورة فاتحه نه بغیر مونځ نه کېږي. که یو انسان قرآن په مونځ کې ووایي لیکن سورة فاتحه ونه وایي نو د سورة فاتحه نه بغیر چې دی د هغه سړي مونځ نه کېږي. هغه که امام وي، که هغه مقتدي وي، که هغه یوازې مونځ کوي، که هغه نفل وي مونځ کوي، که هغه چې دی فرض مونځ کوي، هر قسمه مونځ کوي نه بغیر د سورة فاتحه نه دغه مونځ نه کېږي.
نو د الله تعالی نه دعا ده چې الله دې موږ د دې صورت په معنا او مفهوم او د دې په مقاصد باندې پوي کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.